غزوه احد دا د مسلمانانو د پاره یو ډیر لوی امتحاني جنگو. مسلمانانو ته پکې ډیر لوی تکلیف ملو شوی او د دینه بلوي تکلیف سی چې د نبی علیہ السلام مبارک غاغونه شیدان شو، دا مخ مبارک زخمی شو، وینې تې روانې شوې، تر دې چې د نبی علیہ السلام متعلق اعلان شو چې نبی علیہ السلام مبارک شهید شو او صحابه ته ډیره لوی صدمه ورسېده او د دې په وجه صحابه چې دی هغه خواره واره شو. دا ډیر سخت حالاتو. صحابه په نبی علیہ السلام ځان قرباني کړی دی، ځان یې شهیدان کړي دی، هغې ته سخته نه ده ویلې، خو چې د نبی علیہ السلام د زخم او د نبی علیہ السلام د تکلیف یې اورېدلي نو هغې وایي غزوه احد دا ډېر دردناک جنګ و د مسلمانانو دپاره. مدینې منورې ته هم خبر راغی وي نبی علیہ السلام زخمی دی، د شهادت خبر یې راغی، د مدینې منورې زنانم په هیبت کې شو چې نبی علیہ السلام شهید شو. د دنیا نه سفر وکړه نو زنانم په لارو کې را روانې وي چېرې د نبی علیہ السلام حالات معلوم کی. نو یو زنانه را روانه وه، بنو دینار یو قبیله د هغې زنانه وه. نو په لاره یو سړی ورسره ملو شو، ورته وی ستا خاون په غزوه احد کې شهید شو. هغې وی انا لله و انا الیه راجعون. وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی؟ وی هغه خو ښه دی. وی نه د هغه متعلق خبرې وي؟ ویل نه ښه دی. په دغه ځای ساره نه شوه وړاندې روانه شوه چې لږه مخکې لاړه یو څو صحابه وله نور مخې له ورلل، ورته وی ستا هغه یو زوی چې جهاد له راغلی هغه هم شهید شو. هغې وی انا لله و انا الیه راجعون. وی د نبی علیہ السلام څه حال دی؟ وی نبی علیہ السلام مبارک ښه دی، تکلیف ورته ملو شوی خو ښه دی. ویل ښه چړه مې په خپله مې نه کتل، اړه مې اطمینان نه کوي، مخکې لاړه. نور صحابه وله مخې له ورلل، ورته وی ستا هغه یو ورور چې کوم راغلی جهاد له نو هغه هم شهید شو. هغې وی انا لله و انا الیه راجعون. ویل د نبی علیہ السلام څه حال دی؟ ورته وی د هغه صحت ښه دی مخکې نه. وی چې ما په خپله نه لیدلې نو مې صبر نه کوي. یو زنانه ده او د هغې خاوند دی او پلار یې دی او ورور یې دی او درې واړه په یو ځای شهید شي، د هغې به څنګه حوصله وي؟ هغه به څنګه حوصله کوي؟ آیا د دې خپل خاوند د رور او د بچي سره محبت نشته؟ خو ډېر محبت یې دی ورسره، خو د هغه محبت د پاسه یو بل محبت دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دی. نو هغه د خپل طبعي محبت د نبی علیہ السلام په محبت قرباني کوي او په منډه منډه ځي او د نبی علیہ السلام خواته ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني. نبی علیہ السلام ورته وی بیبي رور دی شهید شو، پلار دی شهید شو، زوی دی شهید شو. وی انا لله و انا الیه راجعون. دا الله پیغمبر وی چې ته مې ولیدې کل مصیبت بعدک یا رسول الله جللو. ای دا الله پیغمبره ستا نه رستو نور ټول مصیبتونه آسان دي، ستا مصیبت ته راته الله پاک نه ښیي هغه ډېر زیات ګران دی. دا محبت دی. دې صحابو د نبی علیہ السلام سره محبت کړی دی او هغه خپل طبعي محبت یې د نبی علیہ السلام په محبت باندې قرباني کړی.